خلک تپوس کی اولاد ډیر نافرمانه دي کور کې چې کم دی ښځه نافرمانه ده ښځه وایي زما سړی نافرمان دی نافرمانی ډیره زیاته شوې ده شاګرد د استاد نافرمانی او استاد چې کم دی په شاګرد باندې خیال نه ساتي نو د دې لپاره څه داسې وظیفه کول پکار دي پهله خو سوچ کول پکار دي دا وظیفې عزتمندو موږ دا وظیفې ورکول دا بالکل داسې وي چې سړی مري او هغه وخت یې ورته دوایي ورکې دا وظیفې به تو دوایي استعمالی نور به خپل سوچ کې اخلاق به درست کې خپل اعمال به درست کې خو ځه به طور دوایي بعض وخت یو شی کار وکړي نو چې کوم انسان اولاد نافرمانه وي نو د دې لپاره یا پلار یې ګډوډ دی بعضې کسان یې سبا پلاران یې بوډاګان یې ګډوډي تاسو یقینو کې ځوانان لکان موږ ته ټلیفون وکړي وایي موږ شرمېږو زموږ پلار په کور کې داسې داسې کارونه کوي هغه موږ بیانولی هم دلته نشو داسې کارونه یارانې دوستانه کوي بوډاګان الګ او هغه دوستانی چې هغه ناروای او هغه سایل سپاټي چې هغه ناروای نو دی وخت څه کول پکاري نو یو دعا راغلی د قرآن پاک کې سوره فرقان 4 نمبر آیات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما دیکھو یا الله زما اولاد او زما اهل و عیال ما د پاره د سترګو یخواله جوړ کا او یا الله ما د خلکو مشر جوړ کا امام می جوړ کا د جمعات امام نه یادې مقتدا یریږي مده چې د امام راغلی سبا د جمعات امام شم نه امام منه مشر ویلی بدل الله در کی عزت بدل الله در کی نو دا د هر مون نفس و پیری ویل پکار دي درې پیری ویل پکار دي اسیم ویل پکار دي خو چې چاته دا آیات نه زده کیږي نو به بل اسانه وظیفه ده دار چاله ورزي یا الله یا هادی اهدنا الصراط المستقیم اے زما الله تا ته سوال کوم د الله نوم چې والي دغه رحمتونه تا ته متوجي شي نو فورا ورته خپل درخواست کړي هادي اے په سم لار روانون کې ذاته اهدنا الصراط من ټول زمون کور والا زمون اهل و عیال استادان شاګردان ټول په سم لار باندې روان کی نو دا وظیفه عزتمند ویل شي هر من نبات یوش پیری یو سلويخ پیری ان شاء الله ستا ما تحت یا ستا د پاسه چې کوم مافوق کم کسان وي الله باغه یا ستا سره ستا واسطه ده الله باغه په سم لار باندې کوي نو دا اسانه وظیفه ده د دې اهتمام کو صحیح ده کنه ان شاء الله الله دې عمل کولو توفیق راکړي